د دې سورۃ نوم دی سورۃ الانفال. انفال د نفل ناغسته شوی ښه دا ویل کېږي زیاتی شتا ا دې کې د مراد د مال د غنیمت مال دا ته مراد دی. ربط ما قبل سره دا دی هر کله ګوره چې مخکې صورت کې تیزی او په بیان د مسلې توحید باندې په جبه باندې بیانوا دعوت کې به چا نه یریږي ها. دې صورت کې به ګوره تیزی په قتال په سبیل الله د امدی مسلې لپاره د توحید د مسلې د خورول لپاره به کله کله قتال په سبیل الله کې یار کله ګوره چې مخکې صورت کې توحید ثابت شو په دلایل باندې د صورت کې اوس امر دی ګوره په قتال کول باندې د منکرینو سره څوک چې انکار کوي سره په قتال کوي ښه. د صورت دعوه صورت تقریبا دو دعوی لري ښه دوا اور دعوه دا چې غنیمتونه کې خپل اختیار نه چروي بلکې د الله او رسول حکم به معنی غنیمت به د الله او د رسول په امر تقسیموي. دویمه دعوه دار غره امر په قتال فی سبیل الله دا الله په لار کې به ګوره جنگ کوي قتال به کوي ښه. د صورت یو خلاصه د اجمالی خلاصه ګوره دا چې په صورت کې بعد دیر لس علتونه راشد پاره دا ولې داوي دیر لس علتونه دیر لس به قوانین راشد پاره د دوی می داوي دیر لس بعد توحید کلمات مراشخه دیر لس او دیر لس بعد الله اسماء الحسنا راشي. د صورت تفصیلی خلاصه صورت کې تقریبا دو برخې دي ښه. اوله برخه کې دو بابونه دي اول باب ته نون اسلام برایت پوری دی باب کې باور دعوه ذکر کیږي اوله دعوه به ذکر شي په دې کې 15 صفات د ایمان والو او د مجاهدینو به داول داوی د پاره په دې کې علتونه یو به قانون د قتال ذکر شي ښه علتونه د پاره داول داوی او قانون د پاره د دوی می داوی چې قتال دی. بسم الله الرحمن الرحیم خاص په کومک د نوم د الله چې عام مهربان دی او خاص رحم والا دی. شروع کوم یسألونک عن الانفال دی پختنه کوي تعالی بار د غنیمت کې هر کله چې بدر کې صحابه کرامو ته الله فتح ورکړه مشرکان په دې کې مردار شول او یا اوې بندې نیول ډېر مال یې غوینه ونیوخه. هر کله چې دا په اسلام کې اول غنیمت نو د غنیمت د تقسیم طریقه چاته معلومه نه و څه په دې باندې وکړو نو د غنیمت تقسیم الله هغه لپاره الله خپل آیاتونه راولېګل دغه څه کول پکار دي ښه. یسألونک عن الانفال دې پښتنه کوي ته بار د غنیمت کې قول الانفال لله والرسول وتو غنیمتنا د الله او د رسول په اختیار کې دي. فتقوا الله یا ځنه علماء و چې کله بدر کې غزوه وشوه او غنیمت اونې ولې شو نو ځنه مجاهدین باویل صحابه کرامو یره د غنیمت منګ راټول کړي راځه منګ لري نور صحابه ول چې رمن خو ګوره پیغمبر نه دفاع کړی دا منګ لم بده کې برخه راکړي نور ویل چې رمن خو دشمن پسې منډي والی خا دشمن منګ زغراولې منګ ته کې برخه راکړي. ته دې مسالې د حل لپاره الله سورۃ راولېګه قول الانفال الله ورسوله غنیمتنا د الله پیغمبر په اختیار کې دي داوره شوخه. فتقوا الله د الله نبی له غوسته هدا تبینکم او اصلاح کوي تعلق د خپل کورنۍ خپل کې تعلق اصلاح کوي. واطيع الله ورسوله خبر معنی د الله پیغمبر کچه تاسو ایمان وراستئ بشک ایمان ولا کسان اذا ذکر الله او کړه چې الله چې وجرت قلوبهم د دعاتونه کې با صفات المؤمنین مجاهدین وی پنځه
اول درې بصفات قلبي ښه درې څلورم بصفات بدني پنځم بصفات مالی ښه بشکا مومنانا کسان دي کله چا الله شي وجلت قلوبهم يريق داغورنا ورن باندې یار راشي واذا تليت عليهم آیاته کله چې واستلایکي پاغه باندې آیاتونه د الله زادتهم ایمانا زیاته هغه لره ایمان یعنی زادت ایمانهم زیاته د آیاتونه دغه ایمان نو دی په خپل رب باندې توکل کوي نګور یو صفات دی وجل دویم دا غو دی ایمان زیاتواله دریم د توکل دا صفات قلبیه دي زړه والا صفات دي الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون داول صفات بدني دي ښا کسان چې هغه قیمه منځ قیمه او بعض د هغه مال چې موږ ورکړی دی په دې کې خرچم کوي د صفت مالی دی اولئک هم المؤمنون حقا دا چې دي دا مذکور صفات ورته ایمان والا دي رښتینی دا حق مؤمنان دي خاص ظاهرا او باطنا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم دوی د پاره درجې دي په نه درب داغي باندې او بخرم دا رزق دې عزتمن كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريق من المؤمنين لكارهون كما أخرج دکا بارک د علماء مختلف اقوال دي ښه زنه وی چې کما دامانه الانفاذ لله والرسول غنیمتونه د الله پیغمبر په اختیار کې دي اگر کدا خلک بدګنی لکه څنګه چې دوی د کور راوتل بدګنی ابن عتیه وی چې نه دا کاپ تعلیلی دی ښه هر کله غره چې کاپ تعلیلی شو نو د علت د پاره دا ولې داوی دی نو معنا د آیت بدای کما اخرجک ربک من بیتک بالحق دیو جنا چې تراوی سره استعاره د خپل کور نه پرشتیا باندې نو ته غره استعاره راوی سره هر کله چې هغه راوی سره داغه خبرو منه کنه په غنیمت کې او یقینا وای وډل په ایمان علاوه کې لکارهونا بد غنون کې راوت لره د خفغان تبعی وای ښا د بازي منګرو راوتل په طبيعت باندې برابر نو یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الى الموت وهم ينظرون دی آیات کې د جدال نه بحث مراد دی ښا هغه دا چې بعض صحابه کرام ویلو ته چې موږ ته راتلم موږ ته به مخکنه ویلې وې کنه موږ به تیارې کړې وې استه هم برابر کړې مو خواند سنا سفیر روان شو یجادلونک فی الحق دی باس کې تاثر په حق کې بعد ما تبین پس داغه چخکار شوی دی حق کانما یساقون غدیرا را چلول شهار او ستری ش مرتا او دی ګوري په خپل سترګو باندې مرتا نه راته بالکل وایذ عدکم الله وحده الطائفتین انها لكم دا داول داوی پر دویم علت ته دویم علت هغه دا ګوره چې نبی علیہ السلام خوب لیدلو خوب کتل چې تاسو بد ملاقات کیږي د کافر دی وړل سره لیکن صحابه خو به دا تمنا وا چې دا بد د ابو سفیان قافلې دا د ابو سفیان په قافلې کې مال ډیر او اسلحه پکې لګوا او الله مخامخ کړ د ابو جهل درخ سره وعده عدکم الله وکړه تاسو وعده وکړه الله وعده کړه کړی وعده شو په خوب د نبی علی السلام کې احد الطائفتين دیو د دو جماعتونو انها لكم دا تاسو لپاره وی په دغه دو جماعتونو کې یو در کوم در الله وی وتودون ان غیر ذات الشوکه او تاسو خو حواله چې هغه لخر غیر ذات الشوکه چې نه دی خاوند طاقت چې طاقت خاوند نه دی تكون لكم چې هغه د شي تاسو لپاره چې هغه د ابو سفیان لخر دی دا ابو سفیان په لخر کې خو د صرف تاجران خلکونو اصله په ګډیر نه وي او غواړي الله تعالی چې حق ثابت کې په خپل کلمو وعده باندې ويقطع عذاب الکافرین او پرې کې جلد د کافرانو ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون دام تعلق د مخ کې ويقطعوا سره هغه دا غره مخ کې ویل چې الله د کافرانو جرړي وباسي خانو سره پاره وباسي چې حق غالب شوی کنه چې حق ته په غلبه ورکی
ليحق الحق در پاره چخکار کی الله حق او باطل باطل کی محو کی ختمی کی خا اگر که مجرمانی بدګنی استستغيثون ربكم فاستجاب لكم من ممدكم بألف من الملائكة مردفين دا درې علت ته داول داوی د پاره هغه دا غوري ار کړه چې په بدر کې نبی عليه السلام دعاګانې کولې قبله خواته مخړه ولا دعا کول اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم اتني ما وعدتني یا الله ما څه کوم وعده تا کړی ما ته راکې اللهم ان تهلك هذه العصابه یا الله کدا غلقت تتبا کې نستا بندګي به سو کې لا تعبد في الارض پس مکه واستا بندګي به نه کیږي ها دعاګانې کولې د الله نه الله ته عاجزي کوله است الله کو مکر راولېګا نګوره کوم کله را لګره دی ورو د الله خبر او منه په غنیمت کې استستغيثون ربكم ارکرا چې تاسو کومک طلب کو د خپل رب نه فاستجاب لكم تاسو دعای قبول کړه وی ویلي انی امدکم بالف من الملائکه زتا سر کومک کون کې هم پزر ملائکه باندې مردفینا راح کتب کې با یو د بل پسیحه مردفین دا معنا جماعتن یو ډول راولي کې غنه بعد به بلا غنه بعد به بلا وما جعله الله الا بشرا لكم دی آیت کې بس الله د امداد ظاهري پیدا بیانې ښه هغه دا چې اطمینان او زیری نه ده کړو د الله د امداد الا بشرا لكم الا بشرا مگر زیره او دې لپاره چې مطمئن شي باغې باندې تعالو او من نصر الا من عند الله دا په دوا هم کوي ښه بعض خلک به چې ملائکه غټ کمال کړي ګوره کومه کې کړي دي او دا خو به د ملائکه خو بندگی په کار ځکه خو ته کړی دي جواب نه ده کومک مرګ د الله د خوانه دی هغه الله چې غالب حکمتونو والا دی ملائکه کومک نشي کولای خدای ظاهري او قسم ته زیرو اذ غشيكم النعاس امنه منه ينزل عليكم من السماء ماء لطهركم به اصدرم علتها هغه دا ګور الکرت په صحابه کرام باندې الله باران راوورو خوب ور باندې راوستو باران په راوورو دوی الله ظاهر باطنی ګندګي لري کړه په خوب باندې پریشانی لاړه په باران باندې ګندګي لاړه اذ غشيكم النعاس ار کله چې الله تاسو پټ کړی په خوب کې خوب کې پټ کړی امانه منه د امن د پاره د الله د خوانه مخکې موږ تاسو ویل یو امانتن دی بل امن دی امن دی ویل کېږي چې خوف هم ختم شي او اسباب د خوف هم ختم شي امانتن دی ویل کېږي چې خوف شته نشته دی لیکن اسباب د خوف شته اسباب د یری شته او یره نشته دا کرامت دی ښه وينزل عليكم من السماء ماء نورالګي او چرالګي په تاسو باندې بار خوان او بل طاهرکم تاسو پاک په دی وبو باندې الله وبراولېږي ښه د باز ملګرو چې احترام شو هغه په غسل په وکاو د سنې په وکړل او چې لري کې تاسو نه رجز الشیطان یا پریتی د شیطان دغه وسوسه وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام د دې لپاره چې الله پټوي که سره پړون باندې مضبوط کې بده باندې تاسو قدمونه الله په دې قدمونه مضبوط کړل د خلکو اذ يوحي ربك کله چې وحي وکړ ستاره رب ملائکه ته اني معكم تاسو ملګریم دبل علت ته هغه دا ګور الله وحي وکړ ملائکه ته ورشه په دې جنگ کې بار خواله نو ګور ملائکه الله راولېګل تاسو سره ودرولې خه ملائکه او د الله رسول خبر او منې کنه اذ يوحي ربك کله چې وحي وکړ ستاره رب ملائکه ته اني معكم چې تاسو ملګریم فثبت الذين امنوا کلک کسان چې ایمان راوړي دي سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب زردا زواچ په بډوند کافرانو کې ډیر یارا او معنا ډیر یارا فضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل بنان وای وای د پاسره سټونو برنه سو وای واضربوا منهم كل بنان وای دا غو نه هر بند خادا جوړنه وته وای ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله دیات کې بد ما قبل سبب خا ولی وحده کافرانو ولی وجنی ځکه دوی د الله سره مخالفت کوي پیغمبر سره دا په دی وجبان د الله په عذاب راولې کې بانهم شاقوا الله ورسوله
شدې مخالفت کوي د الله او د رسول سره. ومن يشاقق الله ورسوله، چا چې مخالفت کوي د الله او پیغمبر سره، بشک الله چې د سخت عذاب ورکول والا دی. دس آیات ګور راغله په سورته حشر کې مخه ال تدی ومن يشاقق الله ادغام سره راغله، ادغام سره دا غواړي ګور دا د التخو الله دا غټو کافرانو حال ذکر کوي. ښا دا غټو نو الته الله ګور خبره په ادغام سره ذکر کړی دا دي ځکه دا کفر د عوام خلکو ښا. نو ځکه یا الته الله حال د يهود ذکر کوي او د يهود مخالفت ډیر زیاتو، الته ځکه الله په ادغام ذکر کړی دا او دې ځکه دا مخالفت د عوام کافرانو دلک خفیف دی ښا، ځکه دې کې فقې ادغام دی. ذالکم فذوقوا ان الكافرین عذاب النار، ذالکم کې خطاب د کافرانو ته، ذالکم کې به اشاره د مخکینی قید کول ته او دی وجلو ته، مخکینی ذلت ته. ذالکم دا عذاب تاسو فذوق بس وې سکی او د کافرانو لپاره عذاب دی د اور والا. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. موږ تاسو ویلو په دې باب کې بعد اول د دویمه دعوی د پاره قانون ذکر کیږي. ها قانون دا وسغه د قتال د پاره قانون دی. هغه دا ګوره چې په میدان د جنگ کې به تیښته نه کې خطا لوی ګناه ده تیښته کول. ایمان والا اذا لقیتم الذین کفروا، کله چې تاسو مخامخ شئ د کافرانو سره زحفا په حالت د جنگ کې. خاص زحف دی وایي کېږي چې دوه جماعتونه مخامخ شي. ناغه د څه په کاله کله روان دوه جماعتونه لکه څنګه چې ماشوم په خاپور باندې رواني په کوناټو کې خېږي. نو کله چې تاسو ملاقات کوئ د کافرانو سره په حالت د لښکروالي کې، فلا تولهم ادبار، مرړ ویغو ته شاګانې شاوته مرړ تیښته مه کوئ. ښه چا چې راواړه ولا هغه ته په دې ورځ باندې د پوره خپل شا الا متحرفا لقتال لا متحيزا الى فئه. په دې آیات کې ته دوه استثناء کوي. ښه دوه حالت استثناء دي. نو چا چې واړه ور دوی په دې ورځ باندې شا نو لاندې ورغوي. ښه فقد با بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. دا د الله په غضب باندې اخته شو او زید ورته کې جهنم دی وړي بس زید الا متحرفا لقتال، مگر کچر برابر اونکه او د جنگ نه پاره یو کس ته ګوره تیښته وکړه. تیښته کې ځام برابر یې اصل کې، او متحيزا الى فئه، او یا چې د پناه وړونکې دی زین سی خپل ډلې سره منډه کړه جنگ نه بس د خپل مرکز خواته ورځي. هلته به ځام برابر به پیرځي. صحابه کرام نبی اسلام ته ویل د الله پیغمبر نحن الفرارون، موږ تیښته کړې ده. نبی رسول الله بل وچ نه انتم العکارون، تاسو حمله کوونکې استئ. انا فئه كل مسلم، دا هر مسلمان فی ای مکان. نو معلومی کې دا ګور تیښته دی لا ویل کېږي چې بالکل کار پرې خودل. ښه نو دا غو سورته نغیر کچا شار اواړه نه د الله په غضب باندې اخته شو. نبی علیہ السلام موږ په لوی ګناهونو کې لوی ګناه چې بیان کړی دا اکبر الکبائر کې یو دا ګوره وتول یوم الزحف، د دشمن د ملاقات په وخت کې شار اړول خ دشمن ته. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. اشپګم علت ته داول داوی لپاره ار کله ګوره چې بدر کې مشرکان قتل کړي مال دي وړاندې کړي مال دي دا په امر باندې بد غنیمت کې د الله خبر او معنی. فلم تقتلوهم، بس ندی وجلی تاسو د کافرانو لیکن الله وجلی دي. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت رسول ندی کړي تا کرچ تا اشتل کړي دي ولیکن الله رسول کړي دي. موږ تاسو مخ ویلو پاول رمه کې مراد د ګوره انتها ده پیل، په دویم رمه کې مراد د ګوره ابتدا ده پیل. وما رميت رسول ندی کړي تا اذ رميت کرچ تا اشتل کړي دي. نو اشتل ګوره پیغمبر وکړل، رسول الله وکړل. او دې لپاره چې الله انعام کوي په ایمان والا باندې باران حسن خسته انعام دې کې بالا ما انعام. بشک الله چې سمیع او علیم ذات دی.
ذالکم وان الله موهن کید الکافرین. دیات کے خطاب دے گورے ایمان والا ہوتا او ذالکم کو اشارہ مخکی انعام تا خبر حسن تا اشارہ ذالکم دا کار خدا سے وشو او پویا شه بدی خبره باندې چې بشکا الله چې دې موهنو واو نه مخکی ګوره وعلمو مقدر دی ښا پویا شه چې بشکا الله چې دې موهنو کید الکافرین کمزور کون کې د چل د کافرانو چل الله کمزور یک. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا هو خير لكم. آیات کے بخطاب کافرانو ته او آیات کې زجر او تخویب دواړه دی خو دې پاره. ان آیات په اخر کې به بشارت لپاره د ایمان والو دی. خطاب کافرانو کو د سې چې کله ابو جهل داغه ملګری راوتل نو دی وس خیره وکړه خیا الله کدا پیغمبر په حق باندې کنه موږ باندې تیګ راووره بس الله به تیګ راووره ولې کنه. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح کچره تاسو فیصله طلب کوله نو تاسو قرار فتح معنا فیصله تاسو ویلو کړه یا الله زمونږ او دې خلکو منځ کې فیصله وکي. ابو جهل دا ویلو بس الله فیصله وکړه کنه. او که خطاب شي ایمان والا ہوتا نبی کچره تاسو فتح طلب کوله کومکم طلب کو بس الله فتح او کومک راولېګ. وان تنتهوا فهو خير لكم. کچره تاسو من شو وې د خپل کارنا د شرک نه کچره تاسو من شوي دا به تاسو لپاره غوري. وان تعودوا نعود کچره تاسو واپس شوي مقابله د زمونږ د پیغمبر ته منګ واپس شو داغه تعاون ته. وان تعودوا کو واپس شتا سو د جنگ پیغمبر ته منګ واپس شو داغه تعاون ته. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا. اس کدا نشي د فکوره تاسو نه تاسو دلای شي اگر کډل هم ډیر زیاته بشک الله ملګری دی ایمان والاو دی. یا ایها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. تقریبا دی آیت نواله تر سلويخ پورې ښا دویم باب دی. دی باب کو د جهاد قوانین ذکر کیږي سلور منځ کې به ترغیب قتال ته به بداغه نه بعد چې ذکر کیږي پنځم قانون وسره د باب کې الله ذکر کوي آثار د تقوا وجودا او عدما. وګوره چې بدر کې تقوا زیاته و د مزګور منځ کې ها تقوا ډیره ونه بس فتح الله راولي ګره په وحد کې کامیاب راغله او شکست راغی او الله بداغي بعض علتونه بیانې ښه وسره به تخفیف اخروی د پاره د منکرینو. باب کې ذکر شي دویمه دعوه د سورته مخه دویمه وس په دې اول آیات کې دویم قانون شوفه د پاره د مجاهدینو. هغه دا غوړي چې ارجو کستپکار چې هغه اتباع کوي د الله او د رسول تابعداري به کې خډي رہی ښه. ایمان والا وطیع الله ورسوله خبرو من د الله او د پیغمبر دا ولا تولوا عنه مختنا ماړو تاسو خبر اوري یا تاسو اوري قران او سنت. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. دی آیات کې د منافقانو لپاره زور نه ده ځکه چې هغه په باب د خطر کې سستی ډیره کوله وسره به دی آیات کې الله باندې کوي مؤمن الله به مؤمنان باندې کوي د صفات المنافقین نه مکه کوي په شان دا چا قالو چې ویل سمعنا چې من خبر واوریدله وهم لا يسمعون او حال دا چې نیو اوریدي پسړه باندې ښه پسړه نه اوریدي. ان شر الدواب عند الله يسمى البكم الذين لا يؤمنون لا يعقلون. ان شر الدواب دا ما قبل د پاره ګور دلیل دی ښه تاسو مکه کې دي خلکونه ځکه دا خوري بد خلک دي دا کنه په دې آیات کې باسر کې د علت د پاره د قتال میخه د قتال د پاره علت یقینا شر په حیواناتو کې د الله په نسبت باندې السم البكم الذين کانو ګونګې دي هغه چې دوی د عقل نه کار نه اخلي کانو دي ګونګې دي او بیا عقل دي معنا د حق نه ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم
او کچرته الله ته پاغوي کې خیر معلوم یاغو ته خبر وراول پس باندې ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون او کدی خبر واوري بهم ته مخړه دی اروح کې مخړون کې دي یا ایها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم آیات کې بدریم قانوني ښه حاصل د قانون بده ګور کله چې قتال فرض شي نور کورن به پرې دی نوافل به پرې دی ښه دې کار کې برخواله اي ایمان والا استجيبوا لله وللرسول خبرو معنی د الله او د پیغمبر اذا دعاكم کله چې دعوت کوي تاسو لما هغه څه يحييكم تاسو ژوند کوي یا خدای مراد د قتال یاد لري ما يحييكم نه مراد د قران او سنت شربینی وای د مراد د علوم دینی د دین علوم دینه مراد دي صحیح عقیده ور مراد ده ایمان ور مراد دي لما يحييكم دا معنا واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه پویا شي چې الله چې يحول الله پردا چې د بنده او د غیر منس کې سمانا کله کله الله یو بنده په باندې پرده وای ښا به خبر اثر نه کوي زحاق معنا کوي يحول بين المرء وقلبه دا معنا الله حائل واقع کوي د مؤمن او د معصیت منس کې او د کافر د طاعت منس کې وانه شان د الله ته واپس کولې شي د الله له تاسو واپس کېدل شي واتقوا فتنه دعت د پیغمبر کې استجیبو باندې ښا واتقوا فتنه تعظم بچ کې پترک الجهاد باندې ښا د هغه عذاب نه چې نرسيږي هغه سانه چې ظالمان دي په تاسو کې خاص کر بلکې ټول ته رسيږي به ښا پوه شي بشک الله څخه عذاب والا دي واذکر یاد کتا سو وخت تاسو لګوي په مکه کې کمزوري شوی آیات کې وا ترغیب جهاد ته وسره بعد کې درې نعمت الله ذکر کوي درې نعمت واذکر یاد کتا سو هغه وخت کله چې وای تاسو لګ کمزوري ګڼل شوی زمکه کې ارچا وس کمزوري ګڼل صحابه کرام لوګ ورچا په گزار کو تاسو یې را کوله تخطفکم الناس چې خلق به متختین فواکم الله درزه درک مدینه کې وایدکم بنصره او تاسو کلک له خپل کومک باندې ورزقکم من الطیبات او رزق درکو د پاکو شانونه د پاتاس د الله شکر ادا کو د الله بندگی وکي یا ایها الذين امنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون د آیات کې بسورم قانوني ښه د دوی مداوی د پاره هغه دا غره قتال کې به څوک خیانت نه کوي ښه خیانت کول دي کې جایز نه دي ایمان والا لا تخونوا الله والرسول خیانت مکوئ د الله پیغمبر سره او خیانت مکوئ په خپل امانتونو کې او تاسو په کې خیانت ګناه ده واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه دا آیات د ما قبل د پاره دی ښه عام طور پر خلک خیانتونه کوي پس کې نو خیانت کوي د مال او د اولاد د وجه نه کوي کنه یاره مال میډیر شي اولاد مې موټ شي الله ودا خو امتحان دی فتنه معنی امتحان یا فتنه معنی په ګناه کې اخته کول پویا شی به شګستا سمادونه تاسو بچان فتنه د امتحان دی یا تاسو ګناه کې اخته کوي او بشک الله سره اجر دی لوی الله سره اجر شته یا ایها الذين امنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم آیات کې پنځم قانون دی ښه هغه دا غواړي چې مجاهد د پکار چې ځان کې تقوا پیدا کړي او ځان به بچ کړي د ټول نواهیونه د ټول مشتبهات او شیانو او ځان بچ کړي دیو جن غره باز خره د الله په لار کې موږ د الله په لار کې منډه وخا چې ګوري بس آرام کارونه وکړي زناګانې وکړي چرس پس کې پودر بس کې الله وسره کومک نه کوي بها اسه بټه شټه ځکې نو اے ایمان والا وان تتقوا الله کچرتا د الله نه ریګي یجعل لكم فرقانا درب کی تاسو الله غلبہ فرقان خو یا مراد دی فتح او غلبې ته دل ویل کیږي فرقان معنا دا چې الله بدر سي شهرت اندر کې خيستا خپل نوم
فرقان انده وان الله په کې نور رڼا واچي فرقان دا وان الله بدل په دنیا او په آخرت کې نجات درکې ويكفر عنكم سيئاتكم لری بکی تاسو نه باندې استاسو ما په کې ګناهونه استاسو الله چې دې فضل خاوند دی وایذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک داود د تقوا د اثر بیان دی خو وجودن هر کله غره چې بچا کې تقوا والله د دشمن نه ساتي نبی علیہ السلام ګره تقوا وا دشمنانو پروګرام برابر کړو دا غي دینولو ها الله بچ ک دا به تقریبا هم علت شبه ها ستاسو پیغمبر ګره الله بچ ک دشمنان نو مدینه ته راورسو مدینه کې ولا زی ورک نبی الله غنیمت درکو نو الله خبرو منه کنه غنیمت کې وایذ یمکر بک الذین او کر چې جرګه کول استا په خلاف باندې کسان چې کافران دي لوث بتو کچتا بندي کی قیدی دي کی مکر معنا چل حدیث کې جرګه کول ابو جهل او ناس دیو دارو ندو کې ملګری وسر ناس دي پروګرام دا برابر دی پیغمبر بارک سو چا ویر دی علاقې نه به وشړو ولنه الته ملګری پیدا کی کنه چا ویر کوټک به بندي کو وینا دا دې ناشنا بیان دی کې دې شغې زره ملګر ته بیان کوي خلق به بلاری کراتا چا ویل اسکار به کچھ دا به مړ کوخه نه پدې کې یو ویل چې د شیطان امراغه د ناس ته ښه شیخ صاحب په شکل باندې شیخ نجدی وای نجد نوې راغلی ما یا یو قبيله خدا بر داغه نه راغلی شیطان ناس ته نه وسوي پدې کې یو ویل چې رب موږ بځوانان برابر کو د هر کورنه نه یو کس او دا بټو پدې باندې په مشترک باندې حمله وکي دا پیغمبر به استقتل شي وینه به ټول قومونو کې او شتسنس بشي شیطان وې بس را پورته شو چې دا خسته مشوره دی ورکړه ها ته زما ډېر خبره چي یا دا ډېر خره ده خنه زری دی پیش کړه دوی چې کله غره پیغمبر ته کې ناستل کور وره معاشره کړه نبی رسول الله د شپې الله وی ست خپل کور نه لاړ غاره سورته وایذ یمکر بک الذین کفروا کله چې جرګاو کړه ستا په خلاف باندې کافرانو لیس بدو کچتا بندي کا یا تا قتل کا یا توباسی خپل کورنا ويمکرون دو خچل جوړه ويمکر الله او تدبیر کو الله ستاده بچ کېدلو الله غوا تدبیر برابرون کې دي او کله چې رسول کې پاغه باندې زموږ آیاتونه قالوا قسمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا دام زورونه ده آیات کې ذکر کېږي اثر د تقوا عدمن چې تقوا نه خبره د سورانو رانه خبرې کوي کله چې رسول کې پاغه باندې زمایتونه نو قالو دی وی قد سمعنا من خدایتنا واردل لو نشاء کزمغه خو خوي لقلنا مثل هذا موږ مده سی ویلې د څه موږ ویلې شوې ان هذا نه دا موږ دا کسی دی په خانه وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ دام زورنا دخا منکرین ہوتا او په دې کې بیانې کې اثر د تقوا د عدمن ګوره چا بوجه کې تقوا نه وها الله په مصیبت راولېګا او سره وګوره د آیات به علت د پاره دا ولې دا وی خاتم علت پي مشرکان الله اول تاسو غنیمت درک زکه چې مشرکان خپل ویلو کان یا الله موږ باندې باران د کانو راو وروا مثلا پی راو ورو کنه وایذ قالوا کل دی اللهم ان كان هذا هو الحق کدا قران حقی من عندك استاد خوانی فامطر علينا حجاره من السماء باران کا پم باندې د کانو د اسمان د خوانه اویتنا بعذاب الیم تراول عذاب دردونکې ظالم سړیو کمک له خبره کړي وها الله کده سی وایا یا الله کدا کتاب رښتې موږ ته ایمان را نصیب کا دی ویل یا الله کدا کتاب رښتې موږ باندې کہانی راو وروا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم دا جواب د سوال دی ها ار کړه چې ګوره ابو جهل خیره وکړي ها دا خیره خمخ کړه کولی ولی په الله عذاب نه را لګا جواب اول زمانه کې خو پیغمبر مکه کې اوسېدا او پیغمبر چې کوم قوم کې اوسېږي نو الله په عذاب نه را لګي نو پیغمبر خوراغه د مکه نه مدینه ته کنه او به په الله عذاب نه را لګي دویم کال باندې به راولېګا دا ولی نو جواب
په دې قوم کې بعض کسانو چې هغه واستغفر الله ویله بعض خلک ته وسدل نیکان الله په عذاب نه را لګي په نور باندې وما كان الله ندي الله چې عذاب ورکړي هغه ته چې ته اوسېږي په هغه کې او ندي الله عذاب ورکون کې هغه ته چې دوی کړه چې دوی استغفر الله وي استغفار غواړي وما لهم الا يعذبهم الله وما لهم په دې آیات کې اوس سبب د پاره هغه عذاب بیانې کې چې کوم بده کې پیراغه ها بده کې په ول عذاب را لګي براغه ځکه دوی کې بعض ګناهونه وکړه وما لهم سعذر دی هغه درچ الله به عذاب وتن ور کوي او دوی خلق منه کې د مسجد حرام نه او ما كانوا اولیاء او ندی اختیارمند مسجد حرام دوی داغي اختیارمند ندي ښه دوی د مسجد حرام نه ګوره خلق منه کول او خپل اختیارمند نو یا وما كانوا اولیاءه او نو دوی دوستان د الله یو خو ګره د جماعت نه خلق منه کول دویم دوی د الله دوستان نو ښه ان اولیاءه الا المتقون ندی اولیاء د الله مگر متقین خلق دي آیات نو دا مسله ګوره معلومیږي د الله ولی باغ انسان چې کې تقوا یې ښه دیو جنا امام آلوسی وی ښه ان اولیاءه الا المتقون لا المجنونون ولا المجذوبون ندی اولیاء د الله مگر متقین دي ښه ندی هغه چې جذبو کې راشون الله چې کوي ټوپونه وای او نه لیوانیان ښه پرتګ به استلې وای دا د الله ولی دي لیکن اکثر دا غوینه پويږي وما كان صلاتهم عند البيت الا مكان وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون آیات کې بل زور نه ښه هر کله غواړي چې باو کې تقوا نه ونو هغه ود بیت الله په خوا کې به ورانه کوخه وما كان صلاتهم او نو من داغي بیت الله په خوا کې الا مكان وتصديه مگر شپېلې واره ولا سن پړکول سمانا د بچکل د بیت الله په خوا کې منځونه کول نه پدې کې به اسې به چغه بکواله ښه لاسونه به پړکول او چغه به بکواله شپېلې به بکواله اوسم باز خلک کله منزل ودري ګنواسي ولي به خوځي یا باندې کې مثلا په منځ کې بم ټوګونه به همون جذبه کې راغلو نو دیو په منځ کې لوبي کولې ښه یا په آیات کې تشبیه ده وما كان صلاتهم ندي من داوي په خوا د بیت الله کې مگر د څه برباد دی په لکه څنګه چې بے فائدې د شپېلې واره او لاسونه پړکول داغو دامن هم د څه برباد دی بس اوسکه عذاب په سبب دا تاسو کو فرقوم بشکا کسان چې کو فرق ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون نابل زورنا منکرین د پارخه او پدې کې الله اثر بیانې د تقوا د نشټوالي کله چې انسان کو تقوا په کې نه د عبادت بدني او مالی دواړه ځای دي ښه برباد دي کمال لګې د مالی برباد دي که بدن لګې بدن برباد دي نو ګره مخ کې ویل ګوره چې منځونه برباد دي اوس په وای چې مال لګې مال برباد دي بشکا کسان چې هغه مال لګې ليصدوا عن سبيل الله دې د پاره چې خلق په بند کې د الله لارې نه پسوین فقونها زردا مال به خرچه کې ثم تكون عليهم حسرة به به د مال لګول پاغه باندې ارمانی ثم به د څه کمزوري کړی شي ثم يغلبون دغه غره په هوت کې ډیر مال لګولې وخا روزانه به تقریبا یو ورځ به نه او بلس کو خان به علاوه روزانه او مصرفونه کول هم رنگارنګ خوراکونه کول ولی وجود پیغمبر ختمو الله ودی ودا مال ولګي به بشیدا مال لګول پاغي باندې ارمان افسوس ښه به بده کمزوري کړی شي والذین کفروا الی جهنم یحشرون کسان چې کافران دغه به جهنم ته چبه کولې شي لیمیز الله الخبيث من الطيب الله دې آیات کې د منکرونو حالت بیانې ښه په آخرت کې ښه دا حال به الله بیانې په بنځو طریقو باندې ار کله ګره چې مخکې آیات کې الله ویل شدي ګره مالونه لګي مالونه او به بده چې داخل کې جهنم ته وځي ښه
نو لیمیز د کلام د پاره د عقل لا علت د ما قبل د پاره والی د د پاره چې الله بیل کی خبيث د کافر ابن طيب د مؤمن نه نو کافر الله ګور جهنم ته ذکر راځم کې چې الله بیل کې د مؤمنانو نه کنه یا لام د عاقبت ته پاره دی عاقبت د خبردار شو چې الله جدا کی خبيث د طيب نه او ګرځي الله خبيث بعضه على بعض پاسه فيركمه جميعا او درمن وي کې خایو ځخه فيركمه دا دسي خلق ډیره جوړ کی درمن کې کله کله غنم راځم کړي دی باندې و چپر کوخه نو ډیره کې ها دندلې کیا کافرانو باندې الله سره راځم کی نه په جهنم کې به وسوا چي فجالو په جهنم اولئک هم الخاسرون دا کسان تاوانین دي قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف آیات کے بعد دعوت پہ توبہ تھا عمدی منکرین تھا اللہ کرا شکر توبہ ہو کہ اللہ گناہوں نے معاف کړي الله وذر بخنو کی وایا کسانو ته چاوي کافران دي ينتهوا کو دي من شي يغفر لهم ما قد سلف ما پښو بخیر شاغوي تا گناہوں چې مخ کې کړي دي وان يعودوا او کو واپس شي به د مقابله د پیغمبر ته یقینا تیر شوی دا طریقه د مخکنو خلکو څنګه مخکې زمانہ کې الله دا قانون چلولې ښه چې خپل اولیاء کامیاب کړي دشمنان وهلي دي نو اوس هم دا کارو کی وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله در صورت هغه دویمه داوا ده دویمه داوا امر کول په قتال په سبیل الله باندې دلیل ده په دې مسله باندې ګوره قتال بکیږي ترغه پور چې په دنیا کې څو پوری فتنه ختم شوي نه ښه وقاتلهم حتى لا تكون فتنه او جنگ کوي داغو سره دې پور چې فتنه ختم نشي چې فتنه ختم شي لا تكون فتنه چې فتنه موجود نشي کان تمام علیها تر دې پورې چې نشي فتنه یعنی فتنه موجوده نشي نورا ويكون الدين لله ويكون الدين كله لله او شي دین ټول د الله لپاره ګورمخ کې ویلو حالت ویلو ويكون الدين لله الته ګوره خبره خاصه تر مدینه پورې ښه دا اوس عام عالم سره لګي ښه ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير او کچره دی من شول د خپل کار نه بشکا الله دغه په اعمال باندې کتون کې دي وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَإِن تَوَلَّوْا ورمخ آیات کې ویل هر کله ګوره کو دوی ځان بند کړه ځان بند کړه اوس وی ګوره کو دوی قتال نه منې کی تاسو سره بیا قتال کوي ښا ولی تاسو کومک با الله کوي نبی ګوره په مخ آیات کې فین ته نه مراد ده کو دوی من شول د قتال تاسو نه کمن شول ښا ان کمن نشول وین تولوا او کدی مخواړو دی امر نه خام ځان نه منې کو او قتال نه منې کېدل ستا خبره نه مخواړو نو فعلموا پوښی ان الله مولاکم الله چې دی دا مولا تاسو دی دې ځکه مولا دا باندې کارونو سمبالون کې پوره کون کې ښا کارساز نعم المولا و نعم النصير الله چې دی کارساز دی و نعم المصير ونعم النصير او حکم کون کې دی سبحانك اللهم وبحمدك